بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زم تاسو ورو تاسو ملګری طاهر خانزو د ملګرو نه کنفرمیشن غوښتل غواړم زما واس تاسو ته کلیر وي یا تصویر تاسو د ځینو ماته د کمنټس کوو چې زه د نه پس تاسو سره لایو ویډیو شریک کوم. دا لایو ویډیو ډیره زیاته ضروری ده. په سوشل میډیا باندې قسم قسم نیوز راځي، قسم قسم کانټینټ راځي، موږ پښتانه قسم قسم سيزونه ګورو. او زمانم ټول کتونکو ته د زړه درخواست دی خدای زموږ چې څونه د لایو ویډیو دا وګورئ او په دې کې تاسو د موږ ضرورت دی، د دې ویډیو د کتو ضرورت دی او دې ویډیو له د سپورټ ورکولو ضرورت دی. ځکه د نن تقریبا ورځې مخکې د 14 اگست باندې پیښه شوې ده. د پښتنو چې کومه فیملی وه په کراچۍ کې د سوال په ځخلي جامو کلي هغه چې کومه فیملی وه پای کې 13 خلک شهیدان شوي دي. مونږ په دې سيزونو باندې وخت کار نه کړو. ما یو ویډیو هم کړی دا، ما یو څه سوچ کړم چې خپل کې چې ډېر اساسه د بخښنې سره خبره دا کوم چې دا وینه مونږ سسته کړی دا، ما تاسو سسته کړی ځکه چې مونږ یو بل پوښتنه نه کوو، ځکه چې موږ د دې موضوعاتو باندې او د خبرې په ډېر کې مې کوم ځکه زما سره پرمانلی سره موجود دی کوم چې د فیملی هډ او کوم چې دا 13 کسان شهیدان شوي دي. هغه دا وخت زما سره په لاین باندې د کراچۍ نه غواړم چې دا غونډه خبرې مونږ وورو او ټول پښتنو ته درخواست چې دا خبرې ټول اوري او په دې کې مرسته وکړي د ودرېږي د فیملی سره. دا وخت زموږ سره په لاین باندې موجود دی فرمانلی صاحب. فرمانلی صاحب ډېر سلامونه ته کوم، ډېر مننه د وخت راکولو، ډېر ګران وخت په تاسو باندې ډېر ګران ساعت دی. الله تعالی دې تاسو ته اسانه کړي، هغه شهیدان دي د هغو درجات الله نورم بلند کړي. زما سره د ټولو پښتنو هغه سپورټ او دعاګانې ستاسو سره دي. غواړم چې موږ سره لږه دا وخت تاسو ډېر خلک په سوشل میډیا باندې چې زموږ سره لږه دغه سټوري شیر کړئ چې دا واقعیا څنګه راغلی د کراچۍ کې د کم وخت د کم ټایم نه وخت کوئ او دا واقعیا څنګه پیښ شو. جی السلام علیکم. زما طاهر خان مرګري او دغه زه تاسو شکریا د کوم چې تاسو لایف هغه ما زه د کې پی کې د ټولو د سوشل میډیا د نن په ځخیله کې پریس کلب کې پروګرام